حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ صلح حدیبیہ په وخت باندې نبی علیہ السلام ولېږلو مکې ته، مکې خلکو سره معاهدې کولو ته. څه وخت چې دی راغی حضرت عثمان غنی یو نوم دی، نوم ما عزتمندو یو نوم دی چې راغی مکې خلک ورته وایي تاسو راغلي عمرې ته یې که نه؟ وی بلکل مونږ عمرې ته راغلي یو. وایي دوی ته اجازت نشته، دوی ته اجازت نشته او ته راغلی چونکې ته اشراف مکه نه معززو خلکو نه ای عثمان ورشه کعبه خالی پرته ده، ته طواف وکړه او طواف نه بعد لاړ شه صحیح وکړه ستا عمره به وشي. تا خو هسې هم احرام رتړلی دی. مونږ خلک ډېر کوشش کوي خو صحابي محبت وګوره. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي الله په ذات مې دې قسم وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لما نه مخکې په عمره کې روان نه وي او طواف نه کوي، عثمان ته داسې 1 کروڑ عمرو مهلت میلاو شي، اجازت او ضرورت نشته ورته دی. عمره نه کوي، عمرې ته راغلی عمره نه کوي. دا د صحابه کرامو محبت. غزوه تبوک په وخت باندې الله محبوب اعلان وکړو ای زما غلامانو چې څومره دنه کېدی شي ضرورت دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 10,000 دینار راوړه، دا یې صدقه کړه. 900 اوښانې صدقه کړه او 100 آسان صدقه کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نن ما سره مال ډېر دی، زه به ابوبکر صدیق نه مخکې کېږم. ما عزتمندو قدرمندو صدیق خو صدیق دی. کور ته راغی حضرت بی بی عایشه فرمایي هر څه یې راغونډ کړه تر دې پورې چې کور په دیوارونو باندې لاس راکاږلو چېرته ستن پاته شوی نه هغه یې هم راواخیسته. محبوب چې وکتلو ای صدیق څه دې راوړه؟ وایي قربان په کور کې چې څه وه هغه هر څه مې تاسو په خدمت کې پیش کړي دي. دا څه شی و؟ دا محبت. نبی علیه السلام ورته فرمایي کور والو ته وی قربان کور والو ته مې الله او د الله رسول نوم ایښودی دی که نه، هغه به مونږ له رزق راکوي، الله به مونږ له رزق راکوي. ما عزتمندو کتاب لیکي په دې ورځې باندې ټاټ شانته یو کلک لباس حضرت ابوبکر صدیق اغوستی او ببول نامې یوه ونه ده د هغې اصغې د بټنو په ځای باندې لګولي وو. نبی علیه السلام ورته پاسېدو او صحابه کرامو ته فرمایي ای ما صحابو پاسئ، سیدنا صدیق چې کوم لباس اغوستی دی په عرش باندې فرشتو هم دقه شانتې لباس اغوستی دی. دا څه شی؟ محبوب په محبت کې، محبوب په محبت کې دا خلک کمې درجې ته رسېدلي وو، کم حد ته رسېدلي وو، کمې مینې ته رسېدلي وو. الله اکبر. کم خوند و دوی په زندګۍ کې، کم لذت و دوی په زندګۍ کې. بس چې کېناستل څنګه امام اہل سنت فرمائی اٹھتے بیٹھتے ہیں مدد کے واسطے، نج دیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. نو ما عزتمندو دا خلق محبت نه سرشار خلقو، محبت نه سرشار خلقو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صلح حدیبیه په وخت باندې و فرمایل وی تاسو خپل سرونه وخره احرامونه کولاو کوي مونږ به واپس کیږو. بس چې دا اعلان وکړلو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی قربان خبره نه ده چې مونږ لاړ شو او دوی مونږ سره څه کولی چې مونږ عمره وکړو، مونږ ته څه نشي ویلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي ما وی زه ورځم چې حضرت ابوبکر صدیق ته زه ګیله وکړم. وی چې ورغم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خپل سر مبارک خرایلی او احرام یې کولاو کړی، جامې اغوستې وې او تیار ناست دی. ما وی چې څنګه چل دی، څه به کوو؟ وی محبوب فیصله وکړه که نه بس واپس پځو. نو محبوب وی نو واپس پځو، بیا به راشو که نه الله به خیر کړي. دا د حضور سره محبت و په دې کې چو چرانه چې څنګه الله محبوب او فرمایل بس صحابه کرامو په باندې آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا.